بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه رب زدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر پرون سبق کې منګه پنځم بحث شیندا شروع کړو چې علامه سکاکی رحمت الله علیه د سل کړه دی چې دوی د استعاره تبعیه پکې نشته ده. استعاره تبعیه چې کوم مخکې منګ ویلو چې استعاره په دوه قسمه ده چې لفظ مستعار پکې اسم جنس او یا مصدر نو هغه به استعاره اصلیه وي او کچرتا لفظ مستعار پکې مصدر دغه مصدر نو بلکې فعل او یا مشتقات او یا حروف نو هغه به استعاره تبعیه وي. نو دا وی علامه سکاکی رحمت الله علیه چې استعاره تبعیه پکې نشته ده بلکې دا استعاره تبعیه قرینه وي په مبنیه باندې او مبنیه قرینه وي په تبعیه باندې. مطلب دا په کم ځای کې چې تا استعاره تبعیه ویل دا نو دا قرینه وي په استعاره مبنیه باندې. لکه موږ دا انشبت المنیه اسفارها نو په دې کې موږ دا منیه ته دا خو استعاره بالکنایه ده او اضافت دا اسفار دي ته شوی ده نو دا قرینه ده په خبره باندې چې لکه دا استعاره بالکنایه مراد ده ځکه چې اسفار د مشبہ بیا غ لوازم په ذکر کړی دي. نو دغه شانته په نطقت الحال کې ها دغه شانته نطقت الحال منیټر لاټ شي سره د رجستر ها دغه شانته په نطقت الحال کې په نطقت الحال کې دا نطقت چنن دا دل کې عام علماء کرام دا غستره په معنا د دلت باندې او دا استعاره تبعیه ده ځکه چې دل کې دا استعاره چنن دا په فعل کې دا په فعل کې او په فعل کې استعاره چنن دا استعاره تبعیه وي او دا وی دل دغه چې علامه سکاکی رحمت الله علیه وی چې دا حال دا د استعاره بالکنایه قرینه ده یعنی چې کله د حال نسبت د نطق نسبت د حال ته شوی دی نو دا قرینه ده د استعاره بالکنایه یعنی دا استعاره تبعیه نه بلکې دا قرینه ده د استعاره تبعیه چې نه لګې دینه مراد استعاره تبعیه ده او دا مغنیت مراد د خدایت مراد نه تبعیه پکې نشته ده. دغه شانتي په مخکې موږ مثال ویلو نقریهم لهزمیات نقد بها نالته موږ ویلو چې دلته استعاره تبعیه ده تحکما نو دلته دی وای چې دا استعاره تبعیه نه ده بلکې دلته دا نقریهم د نسبت د قرات دي ته شوی دی کنه د لهزمیات ته نو دا قرینه په دې باندې چې دا استعاره مغنیه ده او ته پکې دا استعاره تبعیه پکې دی ولې نه مني و چې دا اقسام لکشي پوه شو مې باندې دا پر موږ ویلو اوس ورود سره د جواب ورکړي په چې ته د استعاره تبعیه چې کنه نو ته پکې دا نه مني نو ته موږ وایو چې دلته کې دا کم بنا تقتل حالو کې دا حال والا معنی چې دا نو د دینه ته دغه معنی اخلي حقیقت والا معنی اخلي او مجاز والا معنی ته اخلي پوه شو مې معنی د دینه ته دا نطقت الحال بکذا د دین نطقت نتا دغه معنی اخلي حقيقي معنی اخلي او که مجازي معنی اخلي. حقيقي معنی نه نطق ویلو خبرې کولو او مجازي معنی دا چې لکه ته نطق وې او مراد یې هغه دلالتي نو ته دینه کوم معنی مراد اخلي دوی یو پیرو یو حقیقت مراد اخلم نو وای کته دی حقیقت مراد اخلي نو دا بیا استعاره تخیلیه نشوه استعاره تبعیه تخیلیه نشوله ځکه تخیلیه خو د امام سکاکی رحمت الله علیه د مجاز لغوي قسم ده. استعاره تخیلیه د امام سکاکی رحمت الله علیه باندې څه قسم ده د مجاز قسم ده ها ځکه چې دا استعاره تخیلیه ده چې دا استعاره مصرحی قسم ده. استعاره مصرحه دي ته ویل کېږي چې پای کې مشبہ به ذکر شي او اراده د مشبہ وي مشبہ به ذکر کله شي اراده مراد څه وي مشبہ وي پوه شئ او دی وی چې په استعاره تخیلیه کې دای چې بری کې لگا دا کم چې مشبہ وي نو هغه لپاره تحقق نه موجود نه حسن وي نه عقل وي بلکې از وهمن یو سیز وي پوه شئ به معنی نو کته وې د دینه د نطقت نه مراد د حقیقت ولا معنی واغستل او حقیقت واغستو نو بیا دا استعاره تخیلیه نه کی تخیلیه نه کیږي نو چې استعاره تخیلیه نشولا ځکه استعاره تخیلیه خو ته په باندې مجاز قسم دی کنه چې دا استعاره تخیلیه نشولا نو استعاره تخیلیه لازم نشولا استعاره مغنیه ته نو دا خبره ده دا غلط پوه شو به معنی ها او کده و چیرې مجاز ته مراد اخلمه نو وای چې مجاز ته مراد اخلي کنه نو بیا خو لکه مجاز په دوه قسم ده یا به بګي علاقه تشبیه یا بګي علاقه تشبیه نه نو که علاقه تشبیه نو دا خامخا استعاره ده چې استعاره شولا او په فعل کې استعاره ده استعاره تبعیه بل نه وي لہذا
سکاکی دا خبره دین دا غلطه نه هغه بری خبره باندې پوه شوي اوس تفصیل دا ګورئ ورد او رد کړل شوی دا ما هغه اختاره سکاکی چې امام سکاکی رحمت الله علیه غوړه کړی دا یعنی امام سکاکی دا تبعیه د مکنیه قسم ګرځولای کنه چې دا تبعیه با استعاره تبعیه چې په کم ځای کې عمرشي دا به قرینه وي د استعاره مکنیه دا به قرینه وي د سو نو دا خبره جنن دا رد کړی دا رد کړی شوی دا ما اختاره سکاکی چې غوړه کړی د سکاکی بانه ان قدر التبعیه کچرت مقدر کو یا تبعیه فسکه فی کنتقت فی نطقت الحال بکذا فلك نطقت الحال بکذا کې وای ک نطقت الحال بکذا یعنی حال دا ویلا کړی دی دسه نو ک نطقت نه مراد واخلې حقیقت ولا معنی مراد واخلې ایک دا حقیقت به ان یراد معنی الحقیقی چې نطقت نه مراد معنی حقیقي واغسته شي معنی حقیقي نطق وینا کول نو لم تكن التبعيه استعاره تخیلیه نو دا تبعیه به استعاره تخیلیه بنوي تبعیه بیا قرینه د استعاره تخیلیه نه ولی لانها ذکر تخیلیه مجاز عنده د امام سکاکی رحمت الله علیه باندې دا مجاز ده ولی مجاز ده مجاز ولی ده ځکه لانه جعلها من اقسام الاستعاره المصرح بها زکه چې دا تخیلیه د استعاره مصرحه قسم ګرځولې ده استعاره مصرحه وي ستوي المفسره د دې تفسیر کله شوی به ذکر المشبه به و اراده المشبه چې مشبه به ذکر کړل شي او مراد مشبه وي لکه نتقد ذکر کړل شی او مراد دلت ده الا ان المشبه فيها مگر په تخیلیه کې دا مشبه چې دا په تخیلیه کې دا مشبه يجب ان يكون مما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا چې داغي معنا ته تحقق نه وي حاصل نه حسا او نه عقلا یعنی داغي چې کوم معنا وي کنه هغه نه حسا موجود وي او نه عقلا موجود وي امام سکاکی رحمت الله علیه تسویل وکړل دغه چې انشبت المنیه اصفارها پدې کې دا منیه چې نه دا مشبه ده و یا تخیلیه ده کله چې پدې کې دا لکه هغه صورت چې نه وهمن موجود او دا سو وهمن موجود ده حسا او عقلا نه موجود بل وهما فتكون مستعمله في غير موضوعات له بالتحقيق نو دا مستعمل جو په غیر موضوع له کې بالتحقیق چې په غیر مستعمل چې په غیر موضوع له کې مستعمل شنو مجاز شو څه شو مجاز شو نو دا استعاره تخیلیه د مجاز یو قسم شو فتكون مجاز دا مجازي واذا لم تكن التبعيه تخيليه او کله چې تبعيه تخیلیه نشولا نو فلم تكن الاستعاره المغني عنها مستلزمه للتخيليه نو نه به استعاره مغني عنها مستلزم تخیلیه لرا معنی دا انها لا توجد بدون التخلیه چې نه به مونږ لګیږي دا استعاره بالکنایه د تخیلیه بغیر پوښوي ولی لان المغني عنها قد وجدت بدون تخیلیه زکه مغني عنها کله مونږ لګیږي بغیر د تخیلیه نه لکه نطقت الحال او الحال ناطقه نطقت الحال دا خو استعاره بالکنایه خدا استعاره بالکنایه خدا پوښوي استعاره بالکنایه ولا زکه چې انسان دا تشبیه ور کړی دا د جبه په حال سره پوښوي خو استعاره تخیلیه نه ده که استعاره تخیلیه خو دې ته وای چې په دې کې لوازم د مشبه به ثابت شي د مشبه د لپاره کنه پوښوي نو دا استعاره مغنیه شولا او استعاره تخیلیه نشولا وذلك او دا عدم استلزام المغني عنها لتخیلیه باطل او چې دا خبره چې مکنیه مستلزم نه ده تخیلیه دا باطل بالاتفاق وانما الاختلاف پدې کې ده فی ان التخیلیه هل تستلزم المکنی عنها چې دا اختلاف پدې کې ده چې دا استعاره تخیلیه مستلزم نه مکنی عنها ده کنه مطلب دا چې په کوم ځای کې استعاره تخیلیه نه التبه مکنی عنها به یو کنه به نو پدې کې اختلاف ده نو دا نور علماء کرام وایي جمهور علماء کرام چې په کوم ځای کې استعاره تخیلیه نه التبه مکنی عنها به همي و امام سکاکی رحمت الله علیه وی چې لا تستلزمو چې دا لازم نه ده چې استعاره تخیلیه به او مکنیه بنی لکه اسفار المنیه الشبیهه بالسبوع لکه نه لګی دی وی چې اسفار د منیه چې مشابه دي د سبوع سره نو امام سکاکی رحمت الله علیه وی چې ګوره دلته استعاره تخیلیه ده خو مکنیه نه ده ولی استعاره تخیلیه ده چې د مشبه به لوازمات د اسفار چې دا د مشبه به لوازمات د سبوع لوازمات
او دا ثابت دي د مشبه د پاره نو استعاره تخیلیه خو شو او استعاره مکنیه نشوله ځکه مکنیه نشوله چې په مکنیه کې صرف مشبه ذکر وي مشبه به پکې نه ذکر او اسفار المنیه الشبیهه بالسبع نو دلته کې منیه مشبه هم ذکر ده او سبع مشبه به هم ذکر ده پوه شئ نو استعاره بالمکنیه نه ده موږ ولا مخکې جواب ورکړی دی چې په دې مثال کې اسفار المنیه الشبیهه بالسبع په دې کې نه استعاره تخیلیه ده او نه پکې مکنیه ده بلکې دا استعاره ترشیحیه ده لکه ال دغه بلې کې چویلو چې اطول کن یدن لکه څنګه چې بریږي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایل چې لکه تاسو کې بابا ما بس ټول نظر به که زره ناراضي د کم لاسونه چوک دي نه ال کې استعاره ترشیحیه و دل کې دا استعاره ترشیحیه ده استعاره ترشیحیه دي ته وایي چې د مستعار منه لوازمات پکې ذکر کړی شي مناسبات پکې ذکر کړی شي او دل کې هم د مستعار منه لوازمات انده پکې ذکر کړی شي دا استعاره نه لکه پوه شو به معنی وبهذا ظهر فساد او په دې سره ظاهر شو فساد ما قیل هغه چې ویل شوی دي چې ان مراد السکاکی بقوله چې امام سکاکی مراد لري قولنا چې لا ينفك المقني عنها عن التخیلیه چې مقني عنها د تخیلیه نه بغیر نه مونږ لګيږي چې په کوم ځای کې استعاره مقنیه الګ به استعاره تخیلیه په کوم ځای کې استعاره مقنیه الګ به استعاره تخیلیه نو دا ان التخیلیه مستلزم للمقني عنها چې دا مقني عنها چې نه ده یعنی استعاره مقنیه دا مستلزم ده استعاره تخیلیه مستلزم ده مقني عنها ته ولا على العكس لا او عکس نه ده عکس څنګه مطلب چې لکه مقني عنها مستلزم ده دغه ته تخیلیه ده سینه ده کما فهم المصنف لکه څنګه چې مصنف فهم کړی دا نعم يمكن د دې خبرې وروسته دا علامه کشاف رحمت الله علیه چې جواب ورکړ وروسته په دریم ځای کې برش نعم يمكن ان ينازع في الاتفاق چې دا ممکن دي چې جګړه وکړي چې په اتفاق کې اعلی استلزام المقني عنها للتخیلیه چې استعاره مقنیه لازم ده د تخیلی لپاره لأن کلام صاحب الكشاف مشعر بخلاف ذلك ځکه چې صاحب د کشاف دغه خبر چې نه ده د دې نه بغیر خبرو کې دا اوس د جوابونه ذکر کوي يمكن الجواب بان المراد الذي الامام کشاف رحمت الله د خبرې دغه برشي وقد صرح في المفتاح او دا پر خپل کتاب کې په مفتاح کې د امام سکاکی دا تصریح کړی را په بحث المجاز العقلی په مجاز عقلی کې بان القرینه المقنی عنها چې دا قرینه د مقنی عنها قد تكون امرا وهميا کله کله بدا امر وهمي وي كاسفار المنيه لکه اسفار د منی لپاره ها نکره د منی نو اس نکره خو د منی چې نه دانشته ده نکره خو د منی نشته ده خدا چې نو دا وهمي دي وهمي دي چې وهمي شو نو دا تخیلیه شو ولا استعاره تخیلیه شو ولا نو مقنیه هم شو ولا او تخیلیه هم شو ولا وقد تكون امرا محققا او کله کله بدوي امر محقق امر محقق یعنی چې هغه ثابت وي وهمي نه وي كالانبات في انبت الربيع البقله لك انبت الربيع البقله پدې کې دا انبات انبت الربيع البقله چې موسم ربيع چې دا فصل سبزيان راوخه جوړي نو دلته دا انبات چې د دې تحقق کیږي دا عقل دغه حسب اعتبار سره لکه پته لګي ولا هزم او هزم في هزم الامير جندن با چې امیر چې د لخر لا شکست ورکو نو دلته کې د دین خو هغه لغوي معنی دغه نه مراده حقيقي معنی دې نه مراده خدای کې هزما دا هم لکه امر متحقق ته امر متحقق ته وهمي نه وېدا جواب کو ورکو الا ان هذا لا يدفع الاعتراض عن السكاكي وېدا د اعتراض د سکاکی نه چندانه ختمه ولې لانه قد صرح في المجاز بان نطقت في نطقت الحال امر وهمي زکا چې دلته غوتا دا وی کنه چې دا کله امر وهمي او کله امر متحقق وي او امام سکاکی دا خبره کړې چې په نطقت الحال کې نطقت الحال به کذا کې دا نطقت نه دینه مجازي معنی مراد ده سمانه مراد ده او امر وهمي ده امر وهمي دي مراد ده نو دلته کې دی وی چې کمزه کې دا استعاره طبيعيه وي او هغه استعاره طبيعيه وي او په دې کې امر وهمي مراد وي امر وهمي چې نه دا بقرینه د مقنیانو د پریام نه لانه قد صرح في المجاز ذکر تصریح کړی د په مجاز کې یعنی هغه خدا خبره کوي کنه چې لکه دا طبيعيه د په مقنیه کې جن دا داخل لا او دا وی چې استعاره طبيعيه ده نه دا استعاره طبيعيه نه ځکه دا ویل دي چې په نطقت الحال کې دا نطقت دا امر وهمي ده جعل قرینه للمقنی عنها او دا قرینه ګرځول للمقنی عنها د لپاره طبيعيه نه ګرځولې وايضا او دغه رنګ فلما جوز وجود المقني عنها بدون تخيليه کله چې جایز شو موجودې دل د استعاره مقني عنها بغیر تخيليه نه چې مقني عنها مونږ لګيږي او تخيليه بغیر نه لګه فانبت الربيع البقله کې فانبت الربيع البقله کې ګورل لګي دا تشبيه ور دغه ور کړی استعاره مقنيه خدا استعاره مقنيه څه کړه
چې دلته ګوره انبت الربيع ویل دی او مراد دین الله تعالی دی نو پس لکه تشبیه ور کړی دا پوه شئ خو دلته دا استعاره تخیلیه چې نن نشته دی ځکه استعاره تخیلیه خو دې د وجه د مشبه به علی واجبات د مشبه لپاره نشته دی ووجود التخیلیه بدونها او تخیلیه مندلګي کې بغیر دلیل لکه په اسفار المنیه السبيعه بالشوي الشبيعه بالسبون نو دلته خو استعاره مبنیه ده او تخیلیه خدا او مبنیه نه ده پوه شئ نو فلا جهه لقوله نو د امام سکاکی د خبرې سوجیات نشته چاوي چې ان المغني عنها لا تنفق عن تخیلیه چې مغني عنها دا نه جوړه کیږي د تخیلینا د لګورې په انبت الربيع البقله کې پدې کې مغنيشته او تخیلی به نشته او ام اسفار المنیه السبيعه بشبو پدې کې تخیلیه شته او مغنیه پکې نشته پوه شو به معنی و الا او یک چرته نتقد کی تنه نتقد نه مراد حقیقت ولا معنی و نقل بلکې مجاز ولا معنی دي توغستا لکه دا په مخ کې باندې هدف ته هغه د سر نه شروع شو ورد بانه ان قدر التبعيه حقيقه لم تكن تخيليه پوه شو به معنی و الا او کچته په نتقد کې نه نتقد نه مراد حقیقت ولا معنی و نقل بلکې مجاز ولا معنی دی واخلې نو بیا بخامخه هغه ته استعاره تبعیه وي ځکه چې مجاز ته واغستو نو مجاز کې خو علاقه تشبیه یا په علاقه غیر تشبیه چې علاقه تشبیه نو هغه استعاره ولا او په فعل کې استعاره تبعیه راځي او بل پکې نه راځي پوه شو والا وان لم يقدر التبعيه کچې مقدر نقشي تبعيه التي هغه جعلها السكاكي قرينه چې ګرځول امام سکاکی قرینه د مغنیانها حقیقت بل قدرها مجاز بلکې مقدر کړي دا مجاز فتكون التبعيه تبعيه بشي لك نتقد مثلا استعاره ضرورت انه مجاز ځکه چې دا مجاز دی او علاقه د مشابهت ته او چې مجاز او علاقه به مشابهت نه مگر استعاره وي والاستعاره في الفعل لا تكون الا تبعيه او استعاره په فعل کې نه مگر سوي تبعيه فلم يكن ما ذهب اليه السكاكي نو نشو هغه چې کمی ته امام سکاکی ته امام سکاکی کوم خبر ته تلره چې تبعيه په مغیانه کې ګرځول کنه مغنیان دا نه فائدہ ورکوږي عام ذکر غیر هغه چې ذکر کړی دی نه غیر من تقسیم الاستعاره الى التبعيه وغيرها چې لکه نور کم سانو کم استعاره تقسیم کړي تبعيه او غیر تبعيه لانه استر اخر الامر ځکه چې د امام سکاکی مجبور شوی په اخر الى القول بالاستعاره التبعيه چې د بخا مخه د استعاره تبعيه وي نو استعاره تبعیه په کنایه کې داخله نه دا صحیح جواب وس درې یو جواب بل چا ور کړی دی وقت جواب درې جوابونه دي خلکا کمزوري دي ان شاء الله سبق وو هغه باندې پوه شوي نو اصل خبره دا چې امام سکاکی رحمت الله علیه وایي چې دا استعاره تبعیه پکې نه وی استعاره نه بلکې دا استعاره تبعیه دا قرینه د مقدیانها وي او مقدیانها چې دا قرینه دا تبعیه وي پوه شوي استعاره تبعیه وي په کوم ځای کې چې دا راځي دی بل قرینه وي نو او د جواب ځان لپاره په دې کې دا ذکر کړل لکه په دې کې موږ وایو چې ادل منیه انشبت اسفارها نو دا اسفار نسبت لري منیه ته شوی دی نو دا استعاره بالکنایه ده پوه شئ یو خو استعاره بالکنایه ده او دا اسفار نسبت لري ته شی دا قرینه په دې باندې چې دا استعاره بالکنایه ده دغه شان د نتقد الحال بکذا کې په دې کې دا نتقد عام علماء کرام په معنا دلت باندې اغستل لري او دا استعاره تبعیه ګرځول لیکن دوی چې نه دا دلت د حال نسبت چې د نطق نسبت چې حال د شوی دی نو دا قرینه د خبرې ده چې دا استعاره مکنی عنها ده او دا استعاره تبعیه نه نه خدا د نطق چې د نطق د نسبت چې شوی دی دا قرینه شول د استعاره مکنی یا لکه ونقرهم لازمیات پدې کې د قرآن نسبت د لازمیات ته شوی دی نو دا قرینه د خبرې ده چې دا د مراد استعاره بالکنایه ده پوه شو به معنی ها نو مزه موږ وایو چې لکه په نتقد الحال کې دا نتقد چې تاخلی نو په خپل حقيقي معنی اخلي که په مجازي معنی باندې اخلي دی وایي که په حقيقي معنی باندې اخلي اول وایي په حقيقي معنی اخلم نه وایي که په حقيقي معنی اخلي دا استعاره تخیلیه نشوله ځکه چې دا تخیلیه خو د امام سکاکی رحمه الله باندې مجاز دی مجاز ولې دی ځکه چې دا تخیلیه د استعاره مصرحه قسم ګرځول دی د دې استعاره مصرحه دوه قسمونه دي یو تخیلیه یو محققه تخیلیه ته ویلېږي چې داګه هغه معنا نه حسن متحقق وي انا وهمن متدا نم عقلا متحقق وي بلکې اس وهمي وي دې خبره باندې پوه شوي نو کله دا حقیقت واخلي نو دا استعاره نشو استعاره تخیلیه نشو چې استعاره تخیلیه نشو نو استعاره تخیلیه لازم د مقدیر لپاره نشوله پوه شوي دې معنی او کله و چې د مجاز اخلمه چې مجاز ته اخلي نو خامخا بیا بلکه چې مجاز دا اخلي نو بریږي علاقه تشبیه او چې مجاز او علاقه تشبیه پکې هغه استعاره وي او په فعل کې چې استعاره وي هغه استعاره تبعیه وي نو خامخا به خبره منې چې استعاره تبعیه نه بګی دا نه جدا یو څه ده دې خبره باندې پوه شئ وړو